نو د اعتکاف باره کې یو څو خبرې کوو. الله دې ما ته او تاسو ته د عمل کولو توفیق را نصیب کړي. اعتکاف په لغت کې څه ته ویل کېږي او اصطلاحي تعریف یې څه شی دی؟ د اعتکاف اقسام څه شی دي؟ نبی علیہ السلام اعتکاف کړي، ثواب یې څه شی دی؟ د ښځو اعتکاف به کوم ځای کې وي؟ العکف په معنی د الحبس راځي. اعتکاف په لغت کې قید کولو ته ویل کېږي. سړی ځان په جومات کې 10 ورځې یا یو نفلی اعتکاف کې یو څو منټه یو څو ګنټې ځان قید کړي، نو دې ته اعتکاف ویل کېږي. او په اصطلاح کې د ثواب په نیت باندې د قرب الهی د الله پاک ته نزدېکت حاصلولو دپاره سړی په جومات کې آخري عشره تیره کې دې ته اعتکاف ویل کېږي. عزیزانو د اعتکاف علما 3 اقسام ذکر کوي. بعضی ټیم کې امدغه اعتکاف واجب وګرځي او بعضی ټیم کې امدغه اعتکاف سنت مؤکده علی الکفایي ګرځي او بعضی ټیم کې امدا اعتکاف مستحب او نفل ګرځي. دا واجب کله ګرځي؟ واجب اله ګرځيږي چې یو سړی منښت وکړي چې زما پلان کې کار وشي، زبا 3 ورځې 4 ورځې 15 ورځې 10 ورځې 20 ورځې یو میاشت اعتکاف کومه چې زما دا کار وشي. اوس چې کله دا کار وشو، دا کومه منښت چې کړې وه دا پوره شو، نو دا اوس چې 10 ورځې ویلي که 20 ورځې ویلي دا په جماعت کې اعتکاف کوي. واجب ده. الله قرآن کې فرمای ولیوفوا نذورهم، خپل منښت پوره کوي، واجب ده. خو دلته به روژه هم نیسي لکه عام میاشت کې، لکه د ویل زما یو کار وشو زه به شوال میاشت کې اعتکاف کوم، خو په شوال میاشت کې به هم چې اعتکاف کوي روژې به ورسره هم نیسي. یو دا اعتکاف شو. یو دا اعتکاف دی په رمضان اخري عشرت کې، دیتا سنت مؤکده علی الکفایي وای. څنګه سنت مؤکده علی الکفایي معنی دا ده که چېرته په علاقې کې یو کس 2 وکړه او بل چا ونه کړه، نو یو علاقې کې به یو قسم ګناهګار دی، او که چېرته ټول علاقې کې یو قسم کېناستو، نو د سنتو په ترک باندې به دا ټوله علاقه ګناهګار دی. نو دا سنت مؤکده علی الکفایي دا په آخري عشره کې د 20مې روژې نه د مازدیګر مونځ نه پس د غروب آفتاب نه لږ مخکې او تر سپوږمۍ ښکاره کېدلو پورې چې کله د اختر اعلان کېږي هغه پورې ناسته دا سنت مؤکده. دریم یو مستحب اعتکاف دی. هغه یو سړی رادننه کېږي جومات ته او نیت د اعتکاف وکړي، نو دا ګوره مونځ هم کوي، د اعتکاف ثواب به هم ورته میلاویږي. که دا همداسې هم کښېني د اعتکاف ثواب به هم ورته میلاویږي. نو دا د اعتکاف 3 اقسام دي. اوس نبی علیہ الصلوۃ والسلام اعتکاف څنګه کړي؟ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرمائی وی چې کله به رمضان المبارک راغو شد مئزره، نبی علیہ الصلوۃ والسلام بخپل ازاربند اتړلو، یعنی ځان به مضبوط کو. ثم لم یأت فراشه حتى ينسلخ، دا به د خپل بسترې ته نه راتلو تر کومه پورې چې رمضان المبارک تیر شوی نو. نو نبی علیہ السلام به ټوله میاشت دا په جومات کې تیروله. نبی علیہ السلام په اول کال باندې یو میاشت اعتکاف کړی دی، فل یو میاشت د لیلة القدر د تالاش دپاره ناستو. بیا په بل کال باندې 11 ورځې وکړي، بیا 2 معاشره وکړه، بیا 3 معاشره وکړه. چې کله ورته پته ولګېده چې لیلة القدر په 3 معاشره کې دی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیا په 3 معاشره کې اعتکاف کولو، دا نور 2 عشرې به بیا اعتکاف نه کوو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام د مدینې کې څومره وخت تیر کړی؟ په دې ټولو کې اعتکاف کړی سیوا د 3 کلونو نه. یو چې کله جنگ بدر کالو هم په رمضان مبارک کې شوی، نو په هغه کال باندې رسول الله مبارک اعتکاف نو کړی، وروستو بیا کړی د هغې په ځای باندې. یو جنگ احد په موقع باندې نو کړی، او یو 3 مقامو
چې بیبیانو ته مطالبه کړې و په هغه مقام باندې نبی علیه الصلاۃ والسلام د بیبیانو اعتکاف هم خلاص کو د خپل اعتکاف هم خلاص نو رسول الله مبارک د خپل په زندګۍ کې تقریبا په مسجد نبوي کې د الته مدینه کې چې کوم عمر پاغي کې د درېونه علاوه ټول کلونو اعتکاف کړی اعتکاف ثواب څه شی دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي من اعتکف یوما ابتغاء وجه الله یو سړی چې یو ورځ اعتکاف وکړي د الله د رضا لپاره یو ورځ اعتکاف وکړي الله پاک دا د جهنم د اور نه درې خندق لري کوي د یو خندق فاصله ابعد من بین الخافقین د ځمکې نه والا اسمانه پورې چې دا کوم مسافت دی دینه زیات مسافت دا د یو خندق دا په یو ورځ اعتکاف باندې انسان ته ملاوي څومره خوش قسمته خلک دي هغه خلک چې هغه اعتکاف ته کیني یو دویم حدیث کې راځي د حسین رضی الله تعالی عنہ روایت ده هغه فرمایي چې زما نیکه رسول الله مبارک فرمایي چې کوم سړی اعتکاف د الله د رضا لپاره وکړي الله پاک با دته د دوه حج او دوه عمرو مقبول شوي ثوابونه ورکړي دوه حج او دوه عمرو مقبول شوي ثوابونه به الله دې کس ورکړي چې د الله د رضا لپاره اعتکاف یو بل حدیث کې راځي من اعتکف کم سړی چې اعتکاف وکړي د ایمان په حالت کې و احتسابا د ثواب په نیت باندې راشي اعتکاف تکینی غفر له ما تقدم من ذنبه الله پاک مخکې صغیره ټول ګناهونه معاف کوي دا صرف په دې باندې چې دا د الله لپاره راغی اعتکاف تکیناست دا حضرت عبداللہ ابن عباس سے بھی روایت تے حضرت عبداللہ ابن عباس سے فرمائی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے روایت را نقل کرے دے المعتکف هو یعتکف الذنوب معتکف سره د ګناه نه محفوظ دی دا غي ګناه نه لیکل کیږي ويجري له من الحسنات كعامل الحسنات او د دې کې به د څه لیکل کیږي لکه چې دا خپل کوي څنګه دبا د اعتکاف نه بهر په دې علاقې کې به نیکیانې کولې خلکو سره به مرستې کولې امدادونه به کول سلامونه به په خلکو باندې چول کور کې به حسن سلوک کو اوس خو اعتکاف ته ناشته نو دته با هغه ثوابونه هم په اعتکاف کې ملاوي چې کوم عمل د په عام روټین کې کولو او د اعتکاف د وجه نه هغه اعمال نشي کولای نو د هغه اعمالو ثواب به هم ورته الله په اعتکاف کې ورکړي دا چاته صرف دا هغه کس ته چې اعتکاف ته کوي